د بجلی د ناروا لوډ شیډینګ اوربلینګ او د بجلی یونټ ګرانېدو سره کو یو اړخ ته عام ولس په احتجاجونو مجبوره دی، نو بل اړخ ته یې د بونیر ماربل صنعت هم د تباهۍ په پوله ودرولې چې پکې تقریبا 10% فیکټرۍ بندې شوې. 2 روپۍ بیلونه د هرې فیکټرۍ په دې حالاتو کې راځي. نو آلریډي نیمې فیکټرۍ بندې شوې او نیمې فیکټرۍ دا چې کومې موجوده دي نو دا هم بندېدو طرف ته موږ خپله هم دا فیکټرۍ چې دي دا بند کړه او دا کسان موږ چوټي کړو ځکه چې نور موږ دا نشو برداشت کولی او بجلی چې کوم یونټ دی هغه موږ ته په 55 روپۍ یونټ پرېوځي. د بونیر ضلع 4.5 ماربل کارخانې او 314 ماینونه د ملک 88% ماربل پیدا کوي او د بونیر د ماربلو دغه صنعت حکومت ته د ریلټۍ، اکسایز او بجلی بیلونو په مد کې په کروڑونو روپۍ جمع کوي. تیر شوي کال داسې و چې کوم ریلټي چې وه هغه په 47 باندې بیډ شوي او خلکو اخیستی او دېس تقریبا 4 کروڑ سمثینګ تقریبا اکسایز د هغې ټیکهدار اخیستی. اوس غټه مسله دا ده چې تاسو څنګه چې ملک معاشي بحران دی د هغې د وجې نه اکسایز او د ریلټۍ چې دی پرې څوک نه اخلي. د بونیر د ماربلو د دغه صنعت سره د بونیر او خواوشا ضلعو د 1.5 لاک خلکو رزق تړلی شوی او کو دا صنعت بند شو نو دغه خلک په بیروزګاره شي چې به ورسره د بیروزګارۍ یو نوی لهر راشي. ما نوم منیر رحمان دی، د 2007 نه زه د ماربل فیکټرۍ کې کار کوم، بل څه کار زمونږ زده نه دی، نو چې فیکټرۍ بند شي نو موږ ته مشکلات ډېر زیات جوړېږي. ماربل انډسټري له لاسه زموږ کار دومره خراب شو چې کومې کارخانې موږ په کال کې 10-12 روانولې، اوس دا 2 کال وشو چې موږ یوه کارخانه لري اډر نه دی راغلی. د بونیر خلک چې ټول انحصار یې یا په ماربلو دی او یا د بهر ملکونو د مسافرو پیسو ته ناست دي، کو دا صنعت ترې بند شي نو د خلکو په مشکلاتو کې به اضافه وشي چې به یې د مخکې نه ګران ژوند نور هم ګران شي. عمران بونیری، خیبر نیوز، بونیر.